خدای دې بد ورځ نه راولي او که راله که نه انشاءالله چې په صف اول کې به مومي که خیر ښه تا زما ایمان نه دی کتلی تا زما غیرت د علماو نه دی لیدلی ښه تا زما د علماو حب وطن نه دی لیدلی زه پولیس ته وایم ستا پولیسي منم ته د ملک محافظي چوکیداري خو ته تنخواه علی ښه او ما پیژنې ته د ملک محافظ او ته تنخواه علی خدای دې په دې ملک بد ورځ نه راولي او که پې راله ای پولیسا ای پوجي ستا نه مخکې به دا بې تنخواه پولیس ولاړي ښه انشاءالله ما به وینې زه غدار د ملک نه یم زه حب وطن پیژنم زه د وطن مینه پیژنم د پاکستان ملک د ازادۍ جنډه چې اوچته کړې ده د شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه اوچته کړې ده ښه زه د ملک غدار نه یم زه د ملک وفادار یم زه بې تنخواه پولیس یم زه بې تنخواه پوجي یم دا زما ملک دی دا زما رونه دي پولیسو ته وایو پوجیانو ته وایو ما مدي مقابل مه ګڼه ښه ته ما نه نه خبر ښه ته وایي زه د ملک حفاظت کوم زه چې سحر په مدرسه کې طلبا پاسوم نابالغه بچي چې د تهجدو په ټیم پاسي هغه لپې اوچتې کې وي خدایا زمونږ د ملک د پولیسو حفاظت وکړي خدایا د پوجیانو حفاظت وکړي خدایا د پاکستان د ملک حفاظت وکړي ښه زه چې بچي تیاروم هغه تا ته سحر دعا کوي ښه دا د هغې معصومو بچو د معصومو منګلو دعا ده ښه زه د ملک محافظ یم زه په هغې علماو کې یم زه د هغې علماو بچی یم چې کله جیل کو جیل ته یې دننه به ووستو نو جیلیانې راټول کړو وی جیلیانو قرآن هم ویلی دی وی نه وی راځئ چې قرآن درته شروع کړم په جیل کې دن د جیلیانو ته قرآن شروع کو ښه ته وایې زه تا جیل کوم زه وایم زه به په جیل کې دن د جیلیانو ته قرآن وایم بس تا سره دا ښایي او ما سره دا ښایي بس زما سره جنگ شته نه ما سره دې جنگ نه کوي مونږ جنگ نه کوو ښه مونږ صرف یوه مینه لرو زه وایم چې زه په چیک پوسټ تیر شم او د شپې 2 بجې پولیس ولاړي ټوپک وسرې د ملک حفاظت کی زه وایم کاش چې دې پولیس ته ما قرآن یاد کړی وی چې اومې د ملک حفاظت کولی اومې ټوله شپه د قرآن تلاوت کولی زما زړه دا دی ښه زما زړه دا دی مونږ علما لږ وپېژنئ ښه مونږ وپېژنئ زه پولیس ته ځان ته ارادې خوا کړم هم رالې خوا شم ته د پاکستان ملک حفاظت ډیره ښه خبره ده دا اسلامي ملک دی ته تنخواه لې دا عبادت دی دا کوه دا ستا ډیوټي ده خو تا ته زړه کې یوه خبره ورچومه زه دې خیر خوا یم وایي نه مړه زه هم ته مه وپېژنه که نه ای پولیسه زه وایم چې تا ډیوټي م وکړلې او دا ټوله شپه دې په عبادت کې م شمار شوې نو وایي دا به څنګه کېږي زه ورته هم تاسې ټوپک راغستې ولاړې که نه خو زما یو پټه خبره دی غوږ کې واوره هغه دا ده وایي دا مې ایمان دی چې د پاکستان محافظ په 2م نمبر یم د پاکستان حفاظت ته ولاړ یم خو د پاکستان د حفاظت نه مخکې ړومبې د عقیده ختم نبوت محافظ یم او په 2م نمبر کې د پاکستان محافظ یم ښه تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر تاج او تخت ختم نبوت زندہ باد تاج او تخت ختم نبوت زندہ باد تکبیر الله اکبر زوم د نیت را سره وکړه نو ټوله شپه به ډیوټي م وکړي تنخواه به م والې او ټوله شپه به دې په عملنامه کې عبادت ولیکل شي ښه زه بدخوا نه یم ما به یو ورځ وپېژني مونږ به وپېژني ښه مونږ به وپېژني په خپله به اقراریږي ښه عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کو یو انګریز پسې راغی وی عطاالله شاه بس که ښه نور تلاوت مه کوه بس 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 وی ولې وی حضرت زه انګریز یم زه غیر مسلم یم خو چې ته تلاوت کوي وی دومره مې وجړل چې نور را پکې د جړا طاقت نشته ښه بس که نور په جیل کې تلاوت مه کوه ښه زه د هغې علماو په نقش قدم روان یم ښه ما به یو ورځ وپېژني مونږ به یو ورځ تسلیم کې ښه لیکل به تاریخ کوي چې دا علما په حق و انشاءالله چې جیل کې جیلیان راغونډ کړل تلاوت یې ورته شروع کو قرآن
نو چې قرآن د نیمې نه واړو نو د حضرت رهایی رالاله وی دی رها شو بارې شاګردان ولاړو وی نن زمونږ حضرت رها کیږي بارې شاګردان ولاړ دي استقبال ته زه داسې مشران لرم ښه دندې نه اطلاع وکړله وی ځئ شاګردانو نن زما د رهایۍ ورځ نه ده زما به هغه ورځ د رهایۍ چې په کومه ورځ په جیل کې جیلیانو ته قرآن ختم کم ښه زه هغه مشران لرم چې په جیل کې جیلیانو ته قرآن ویلی دی ښه زه هغه مشران لرم چې ورځې ترې نه تپوس وکوي عطاالله شاه ژوند دې څنګه تیر شو وی نیم په جیل کې او نیم په ریل کې نیم ژوند مې ریل وخوړو او نیم مې جیل وخوړو ښه نیم ژوند یې ریل خوړلی دی نیم ژوند یې ریل خوړلی دی تقریر یې کو ماسخوتن یې شروع وکړله چې تقریر یې شروع کو نو باران راغی خوش یې بیابان و که نه داسې بره وکتله وی بارانه یا ته وورېږه او یا به عطاالله شو وریږي وی دواړه نه وریږو ښه وی که د باران د وریدو ضرورتي نو د الله علم کې د وی باران به وریږي او زه به بس کم او که زما ضرورت ډېري نو باران ودرېږه ایک دم باران ودرېدو او ماسخوتن تقریر شروع کو د سبا پوری تقریر کړی دی ښه هم د هغې مونږ وپېژنئ ښه ای عوامو مونږ لږ وپېژنئ ښه مونږ بدخوا نه یو ښه مونږ ستاسو خیر خوا یو ستا بچې ته بچي ته وایې که مولي صاحب دې ولید نو دا پګړی به وله ښکل کې ښه ستا مور ورته وایي که دا مولي صاحب دې ولید پټکې به وله ښکل کې ستا بچې ما له پټکې ښکل زه هم ولې ما ته مې مور ویلي ما ته مې بابا ویلي هم ټیک شو صحیح ده بچې خو روسخت شي خو زه هم زمونږ دړه نه نه خبر بچیانو ته پټکې ښکل کې او ته لاړ شي زه پړه کې وام کاش په پټکي ښکلولو مې سود ونه شو بچیا چې ته یې ما له راولېږلې او تا ته زه قرآن شروع کما او تا زه حافظ کما او پلار دې رو غواړمه او پلار دې ولاړي او زه د سر نه پګړی روالمه او تا ته یې په سر کېدمه چې پلار ته وایم چې سره زما د دې پګړی یې کور ته بوزه مړه ته پګړی غواړې زه پګړی واله در کومه ته وایې زه پګړی ښکلومه زه وایم سره د پګړی عالم بچی در کومه سره د پګړی حافظ بچی در کومه علما وپېژنئ ښه غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه الله اکبر چې سړی سیده دی تصویرانو کې مو ویلي که نه سړی وي خدایا یا الله دا کوم علما و دا کوم علما و خدایا مونږ کې اخلاص پیدا کې اخلاص بس خدای دې مونږ کې اخلاص پیدا کې نه شهرت څه شی دی نه دنیا څه شی دی بس خدای دې زمونږ د دې شپو دا تقریرونه قبول کړي بس دقه یو دعا کوئ خدایه مونږ ټول د پیغمبر په مینه را جمع شوي یو ښه عطاالله شاه بخاري رحمت غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه چې د کوره وتو د ختم نبوت د پالتو نو بچی پسې راپاسېد وی بابا ته مزه وی ولې وی تا ته پته ده چې زه داسې بیمار یم چې دې ورځ نیمه کې وفات کېږم نو صبر وکړه چې زه وفات شمه نو تا ته اجازت دی بیا به لاړ شي زه ستا کور کې میلمه یم غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه بچي پسې راوګرځېد وی بچیا زه لاړم د عقیده ختم نبوت دفاع له ووتلمه او که الله ته منظور ای بچیا دواړه به په حوض کوثر د امام الانبیا مخې ته ملاقات کو ښه بچیا زه داسې مینه به پیدا کوئ ښه تا ته څه ختم نبوت جلسه ده ګورو به حالاتو ته به ګورو نو پرېږده حالاتو ته به ګورو بچی مې بیمار دی وی بچیا دواړه به په حوض کوثر ملاقات کو زه لاړم نو چې غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه روان شو که نه نو بچی راپاسېد خپل بابا سیکي پته ده ورته چې دا بابا په دې دروازه راځي نو زما جنازه به وتلي که نه نو خپل پلار ته ګوري غلام غوث هزاروي چې یو ځل د بچي نه مخ اړولی دی کتابونو لیکلی دي بې بچي ته په شا نه دي کتلي ښه لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین دا مصداق پې راواړوه که نه ښه تا ته ګورو نو بچې پلار ته ګوري خو د شا د طرفه بابا ییني ښه بابا چې ورکې ځي نو بچی د شا د طرف نه ګوري چې یو ځل به بابا ما ته وګوري خو بابا وایي بچیا چې یو ځل مې شا کړي بیا نه ګورم هسې نه چې تا ته وګورم ستا مینه د پیغمبر په مینه غالب شي نو خیانتګر به راشم
پیغمبر له بیا څه جواب ورکوم بچی ستا مینه به وروستی ووتو چې مخې ته لاړ اطلاع راله وی بچی دې وفات شوی حضرت جنازه یې وکړه وی نه زما د بچی جنازه کول فرضی کفایه دي او د عقیده ختم نبوت دفاع کول فرض عین دي فرض عین ښه زه درته وسم واما مشرا ورورې که د عقیده ختم نبوت باندې چا حمله وکړله نو زمونږ دروازې ټکوه ښه انشاءالله او بل ځای ته مزه راځه زمونږ د کچه کورونو دروازې ټکوه انشاءالله ښه واحد به موله ومومې چې لړ تو غړ به درله داسې به درله خالي لاس راوتلی چې راځه کوم ځای جنګ دی چې د سره لاړ شم راځه مونږ دې جنګ ته تیار یو ښه دا جنگ زما اکابرو ګټلی دی او زه به دا ګټم انشاءالله یا به پکې سرګدم او یا به یې ګټم انشاءالله ښه